أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سورة احزاب مخی آیتونو کی تذکرہ با د زید رضی اللہ تعالی عنہ د نکاح بیا داغه د طلاق او دهغه د بیبی چې کما طلاق شوا داغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح دا څه د پاره شوي دي خلق لګیا دي خبرې کوي منافقان ځان له لګیا دي کافر ځان له لګیا دي دا خبرې کوي څه د بدنامي خلق پیغمبر بدنامي لیکن د خلکو په بدنامولو باندې څوک بدنامیږي نه د سپو په غپاري باندې کاروان خپل سفر پریدي نه یو ملنګي هغه خیر ټولی سپي پسې غاپي لیکن هغه د دغه خپل کار نه قلاریږي نه نو دغسې چې کله یو حق خبره ده څوک شل پیرې بدنامي لګئی با الله وی دا مې دې د پاره وکړو ستا په عمل باندې دا رسم باطل میں ختم کو چې مومنانو د پاره لار کولاو شي دا کوم لار چې د خلکو بند کړلا مومنانو د پاره لیکه لا یکون علی المؤمنین حرج مومنانو باندې چې کوم لار بند کړي شي دا اغي پتنګسیا کی اخت کړي شي دي چې دغه خبره ختم شي تنګسیا ختم شي آئنده د پاره کو څوک دغه سي یو تن تا زوی وي بیا داغه خزه یا واغه یا کونډ شي یا ولا هغه طلاق ورکی نو چا چې وتا زوی ویلی نو هغه د پاره د سره دغه خزه سره نکاح کول جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکه او فرمایل ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو د نارینو د یو تن پلار نه دی د دې چې کوم اولاد دی بچی دی هغه زامن دی نو هغه مخکې وفات شوي دي څوک پکې بلوغ ته په زامنو کې نه دي رسېدلي رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې الله کم حیثیت ورکړل هغه بغیر د اولاد نه ورکړل نارینه اولاد دغه نسل په دغه طریقې باندې اگر چې نه چلیدل لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي لحاظ سره چې کوم حیثیت ته ناغم د ټولو نه اوچت ته نور د پیغمبري حیثیت هغه ته خو څوک رسیدې نشي چا ویلی بعد از خدا توی قصه مختصر د الله نه رستو په مخلوق کې د ټولو نه اوچته درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. وزدیاتونو کې تذکرہ کوي د دې چې تاسو الله یادوي د الله ذکر د الله تذکرہ د وحدانیت کوي الله پاک غنئ هر وخت کې سبا بیگاوي دانه چې صرف سبا یادو او بیا هغه بیگا یادو نه هر وخت کې الله یادوي د الله تسبیح وای د الله پاکی بیانوي کم ځکه مکمل اویږي هر وخت کې بیانوي الله غزاد ته یصلی علیکم
چې رحمتونه را لګي په تاسو باندې او ملائکه تاسو دپاره دعاګانې کوي دې دپاره چې تاسو تیرونه رڼا ته وباسي. دا د الله رب العزت په مؤمنانو باندې خصوصي مهرباني ده. قیامت ورځ کله چې دا خلک به د الله سره میلاویږي نو د سلام سلام الفاظ به یوم یلقونه سلام، الدگی سلام بوئی دا اللہ دا طرف نب سلامی سلام قولا من رب الرحیم، سلامت یا بوئی دا اللہ دا طرف نا ویلے کی گی با اللہ با پخپل وی دا ملائکو دا طرف نبوئی دا ہر طرف نبا سلام سلامی. وآخر دعواهم وتحیتهم فیہا سلام وی، آخرانی خبر آغبا ددی دا اللہ رب العزت دا حمدی او ددی دا سلامتیا بی بلن بددی ودعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وی. بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب کئی منگا تا شاہد گرزولے بیان کون کے گرزولے تب بیان کے شاہد پمانا دا بیان کون کی باندے یا شاہد پمانا دا گواہ بانے اور اس تو خبر راضی بیائی کو وہ مبشرن زیر ورکون کے پا دنیا کی او یر ورکون کے دارنگی دعوت ورکون کے اللہ طرف تا دا اللہ پا حکم بانے اللہ وی زما طرف تا دعوت ورکا او تو وسراج منیرہ دیر رانا کون کی اللہ رب العزت گرزول ہے ډیر زیات رڼا کوونکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رڼا ټولې دنیا ته ورسېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم ما تاسو په داسې دین باندې پرېښودی یئ ترکتکم علی الملة البیضاء لیلها ونهارها سواء، ما تاسو په داسې دین باندې پرېښودی یئ چې د دې شپه او ورځ بالکل رڼا ده، تیرا پکی نشتی، ہر سے روخان دی، سمر مسائل لی ٹول روخان دی. مومنانو دا پارا دا زیری، منافقانو کافرانو دا پارا ترہیب. اللہ وی دا دی خبر ممانا دی بلی گیائی خبری بکی بدی ردی بوئی پشیشا خبری بکی پرید دی خپل کار کوا. بیا یو مسئلہ ذکر کئی کله چې مسلمانان دی مومنان دی او خپلو بیبیانو له طلاق ورکی او دا طلاق داسې وخت کې ورکړی چې هغې سره ملاقات نه شوی نو د هغې د عدت خبره کوي چې په هغې باندې عدت نشتی. مخکې مسلې څه ذکر کړي دي، سورة بقره کې څه ذکر کړی وی، سا دلته کې دا مسله ذکر کئی. دانه یو بل مسله به هم راځي کله چې سړی مړ شي ښځه پاتې ده د هغې د عدت تذکره او هغه امید والی نو د هغې تذکره به کوي چې یضعن حملهن، چې د هغې عدت دا دی چې کله د خپل امید دا وزیږي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بل خطاب ذکر کئی چې موږ ستا دپاره ستا بیبیانې کوم چې ستا په نکاح کې دي هغه جایز کړي، د هغې نه علاوه نورې د چا سره نکاح کولی شي د هغې تذکره کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح ودونه هغه په دې دپاره و چې دین خلکو ته ورسي، هغې دپاره و. خبره رستو راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو تذکره به کوي. یو وخت راغی چې دا کمې بیبیانې دي دغه به یي، دې نه به څوک ازادې نه، طلاقې به نه، پرېدې به نه، د هغې تذکره راځي. اب وروستو راځي که ورسېدو ورته جو به وایو کنی یا به شي انشاءالله. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، اے مومنانو یادوئ الله لره په یادولو ډېرو سره.
اذکر الله ذکرا کثیرا یادوي الله لرا په یادولو ډیرو سره ډیر یادوي څومره ډیر هر وخت کې وایستا جب دې د الله په ذکر باندې لمدی کله نور کار دې کوا نور کار نشته یو الله یادو کنه په الله په یادولو باندې بوله الته کې جب دا بلاس باندې ته کار کې نو جب خو وزګار ده کنه جب وزګار نو الله نو پیاخلا خلک لګیا دي کار کې روان دي پلار باندې نو خپې کار کوي نو خپې کار کې نو جب خو وزګار ده کنه نو جب باندې الله یادو کنه پلار باندې زی نو ذکر کوا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر و لا اله الا الله و استغفار و درود شریف و الله یادوا په سنه سره طریقې باندې یادوا هر قسم ذکر چي ده کوا یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے مومنان یادوي الله لرا په یادولو ډیرو سره وسبحوا بکرة واصیلا او پاکی بیانوي دا الله سبا او بیگا دا الله پاکی بیانوي هر وخت کې دا الله پاکی بیانوا مکه ما وې دا چې سبا او بیا غ بیگای نه خلک چې سبا بیگا مطلب هر وخت کې دا الله پاکی بیانوا کم ځکه ځان لې دا الله پاکی بیانوا یوازې دا الله پاکی بیانوا خلق سره ناسه دا الله لوی بیانوا دا الله پاکی بیانوا الله د شرک نه پاک دی الله وحده لا شریک دی ایسوک وسره صدار او برخي والا نشتی دا خبره کوا توحید مسله د شرک رد ار وخت کی کوا هو الذی یصلی علیکم الله غزاد ته چې رحمتن را لګي پتا سبحانه و ملائکته او ملائک دعاګانې کوي تاسو د پاره صلات ته صلات غنی معنی راضی وای کله نسبت الله ته کیږي نو رحمت ته وای ملائکه ته نسبت کیږي نو دعا ته وای دانه کله وحوش او طيور ته نسبت کیږي نو د هر یو چاته چې نسبت کولای کیږي نو داغه مطابق داغه معنی کولای کیږي نو والذی یصلی علیکم الله غزاد ته چې رحمتون را لګي پتا سبحانه و ملائکته او ملائک دا الله دعاګانی کوي یخرجکم دې د پاره چې وباسي تاسو من الظلمات الى النور د تیرو نارنا تا ملائک دعاګانی کوي صد پاره دا سړی دی یا الله دې د تیرو نه اوساته رڼا طرف ته بوزي د تیرو نه وباسي رڼا ته بوزي د شرک نه وباسي توحید ته بوزي د بدعاتونو رسوماتونو وباسي سنت تا طریقې د پیغمبر ته بوزي وکانه بالمؤمنین رحیم او دې الله په مؤمنانو باندې رحم کوونکې الله رحم کوونکې ډېر زیات رحم کوونکې د مؤمنانو باندې تحیتهم یوم یلقونه سلام کله چې دا خلک به ملاویږي د الله سره په ورځ باندې نو تحیتهم اولنۍ خبره د دې بي په ورځ باندې چې ملاقات وو کړي د الله سره نو سلام سلامتی ابي سلام بي السلام علیکم سلام قولا من رب الرحیم سلامتی ابي د الله طرفنا ملائک برازی نو ملائک به هم د هر طرفنا سلامونه وکي وعد لهم اجرا کریما تیار کړل الله دې په اجر خيستا د جنت نعمتونه دي په جنت کې د خلکو د پاره اجرونه دي سمره دي خيسته دي ډېر زیات دي داغه تذکرہ نه کیږي زړه داغه تذکرو کې ما تذکرو کړ دغه پوره درو نه پوره کیږي نه خبر وای نه پوره کیږي داغه د بازي خبر یی داسې چې داغه تذکران څوک نشي کولای د بازي خبر یی د یو کیفیت ته چې دا حاصلېږي نو دا قیامت د جنت هغه نعمتونه داسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما لا عین رأت تروس پورې سترګو لیدلی ندي
ولا اذن سمعت تر اوسه پورې د غوږونو د هغې په باره کې څه اورېدلي نه دي، ولا خطر علی قلب بشر او د یو انسان په زړه کې د هغې په باره کې خیال هم نه دی تیر شوی. چې داسې نعمتونه دي نو هغه به بیان ژبه به څه بیان کي، ژبه نشي بیانولی، ژبه د هغې د بیانولو نه قاصره ده. الله وایي اعد لهم اجرا کریما، تیار کړی الله دې دپاره اجر ښایسته اجر دی، انتهایی نشتی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبره یقینا منگا لېږلی ته شاهدن بیان کوونکی د توحید، ته بیان کې د توحید بیان بکې، د دین بیان بکې، ومبشرا او زیری ورکوونکی چا چې خبره ومنله، ونذیرا او یره ورکوونکی چا چې ونه منله، وداعیا الی الله او دعوت ورکوونکی توحید د الله ته، د الله یووالي ته، باذنه په حکم د الله باندې، وسراجا منیرا او ډیوا رڼا، داسې رڼا چې هغې کې فطور نه راځي، کمی پکې نه راځي. نو شاهدن بیان کوونکی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بیان کوي په تاسو باندې، صحابو ته وایي، او تاسو یې بیانوئ په خلکو باندې. مخکې تیر شي نو پیغمبر به تاسو ته بیانوي او تاسو یې په نورو باندې بیانوئ. ویلی تکونو شهدا علی الناس، د پاره د دې چې تاسو د نورو خلکو د پاره بیان کوونکي بیاي، ویکون الرسول علیکم شهیدا، او پیغمبر به په تاسو بیانوي، تاسو پیغمبر به تاسو ته بیانوي او تاسو به خلکو ته رسوئ. همدا خبره وشوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ورساو، صحابه کرامو ته او صحابو ته وی الا فلیبلغ الشاهد الغائبه، حاضرین دی دا دین غایبینو ته ورسوي. نو صحابو بیا محنت کړلی، کوشش کړلی او خلکو ته دین رسولی. دا موږ چې دلته کې په دې تورو غرونو کې د الله نوم اخلو، د الله کتاب وایو، دا به د چا محنتي، خلکو محنتونه کړلی. پاکستانه پورې صحابه کرام راغله، هغه دورو چې په هغې کې اجاز نه و، خو دغه پیدل مسلې وې، هغه پیدل مسلو کې راتله پاکستان ته پکې راورسېدو، دومره لرې راغله، چین ته پکې لاړه. بعضې قبرونه دي په چین کې دي د صحابه کرامو، او بعضې قبرونه دي په دې زموږ پاکستان کې دي. دې ځای ته راورسېدو، بې سر و سامانۍ په عالم کې هېڅ نشدي. انا ارسلناک شاهدن، یقینا موږ لېږلی ته بیان کوونکی په خلکو باندې. دویمه معنا شاهد په معنا د ګواه دی، مخکې تیر شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ګواهي کوي په تاسو باندې، او تاسو به ګواهي کوئ د خلکو دپاره، خلکو باندې به تاسو ګواهي کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خبره بیا د قیامت ته، قیامت کې د هر پیغمبر نه به الله تپوس کوي. قرآن کریم کې بل ځای الله وایي لنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، خامخا تپوس بکو د پیغمبرانو نه او تپوس بکو د دې خلکو نه. نو خلکو نه به تپوس وشي، هغه تاسو ته پیغمبر راغلی او تاسو خبره ول نه ده منلي، اب انکار وکړي. نوح علیه السلام قوم دی انکار وکړي، موږ ته پیغمبر نه راغلی وي. ولې نوح علیه السلام درغلی نه و؟ نوح علیه السلام موږ ته مثلا نه بیان کړي. خلک خبره کوي په روغو سترګو کې سخکو اچوي. نوح علیه السلام څومره تکلیف تیر کړلی، 950 کاله د سختۍ عمر تیر کړلی، نور عمر خو زیاتو، 950 کاله صرف تبلیغ یې کړلی، او دې کې ورته سختیانې رسېدلي، تکلیفونه رسېدلي. نوح علیه السلام وایي یا الله ما خو مسله بیان کړله، خبره د عدالت ته. نوح علیہ السلام وی ما مسئلہ رسول اللہ، خلق بوئی نید رسولی. نوح علیہ السلام مدعی دے،
او قوم هغه مدعا علیه دی، هغه منکر دی. قوم منکر دی د دې نه چې نوح علیه السلام مسله بیان کړي. نو نوح علیہ السلام ته وایي گواه پیش کا، ولې مدعی باندې گواه دی، گواهان و پیش کوي. اب ګرځي ګرځي نو را بشي زمونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت پسې چې دغسې مسله ده هلته کې قوم باندې گواهي کول غواړي. زمونږه دا امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت دا به لاړ شي وایي به یا الله دا نوح علیه السلام چې کومه خبره کوي رښتیا وایي، د دین رسول دی. هلته به هغې معارضه پیش کی، تاسو کوم ځای کې وایي هغه وخت به تاسو نه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم براشي زما دا امت چې سوي دی چې کومه گواهی کوي چې قرآن کریم کې الله ورته ویلو زه د دې تصدیق کوم چې آو زما دا امت رښتیا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه گواهی وکړي په دې امت باندې، فیصله به وشي د نوح علیه السلام په حق کې. انا ارسلناک شاهدا، یقینا موږ لېږلی ته شاهدا بیان کوونکی. حکم چې دا نور خلک وایي هغه ځانه لګیا دي چې هر ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر دی، هغه خبره بیا غلطه ده، هغې باندې اوس ټیم نشته سړی ووایي. انا ارسلناک شاهدا، یقینا موږ لېږلی ته بیان کوونکی په خلکو باندې، ومبشرا او زیره ورکوونکی، ونذیرا او یره ورکوونکی، وداعیا الی الله او دعوت ورکوونکی الله طرف ته باذن د الله په حکم باندې، وسراجا منیرا او داسې ډیوه چې هغه کمیږي نه. وبشر المؤمنین او زیره ورکه مؤمنان بان لهم من الله فضلا کبیرا، چې یقینا د دې دپاره د الله طرف نه فضل لوی. ولا تطع الکافرین او خبر هم منه د کافرانو د منافقانو، ودع اذاهم او پرېږده تکلیفونه د دي. وتوکل علی الله، توکل کوه په الله باندې، ځان سپاره په الله باندې. وکفا بالله وکیلا، کافی دی الله کارساز. بس ته دا پوره دی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، مؤمنانو یادوئ الله را په یادولو ډېرو سره. وسبحوه بکرة واصیلا، او تسبیح بیانوئ، پاکي بیانوئ د الله سبا او بیگا. هو الذی یصلی علیکم، الله هغه ذات دی چې رحمتونه رالیږي په تاسو باندې، او ملائکته او ملائک د الله دعاګانې کوي. لیخرجکم دې پاره چې وباسي تاسو من الظلمات الی النور، د تیارونه رڼا ته. وکان بالمؤمنین رحیما، او دې الله په مؤمنانو باندې رحم کوونکی. تحیتهم یوم یلقونه سلام، تحیه د دې اولنۍ خبره د دې د پاغ ورځ باندې چې میلاو بشي، مخامخ بشي الله ته، سلام سلامتیا وي. وعد لهم اجرا کریما، تیار کړل الله دوی دپاره اجر ښایسته. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، اے پیغمبر یقینا موږ لېږلی ته بیان کوونکی په خلکو باندې، مبشرا او زیره ورکوونکی، ونذیرا او یره ورکوونکی، وداعیا الی الله او دعوت ورکوونکی توحید د الله ته، باذنه په حکم د الله باندې، وسراجا منیرا او داسې ډیوه چې هغه کې کمی نه راځي. وبشر المؤمنین، ډیوه ډېره رڼا کوونکي. وبشر المؤمنین، او زیره ورکړه مؤمنانو بان لهم من الله فضلا کبیرا، یقینا د دې لپاره د الله طرف نه فضل لوی. ولا تطع الکافرین، خبره مه منه د کافرانو د منافقانو. ودع اذاهم، او پرېږده تکلیفونه د دې. وتوکل علی الله، توکل کوه په الله باندې. وکفا بالله وکیلا، او کافي دی الله کارساز. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك وقنا عذاب النار.